بل تپوس یې کړی دی چې د جنابت د غسل په وخت کې ړومبی مرۍ ته اوبه ښکته کې، بیا په پوزه کې، بیا اودس او بیا ټول بدن باندې. دا صحیح طریقه ده او صحیح طریقه ده، خو ټوله طریقه د غسل جنابت دا ده چې ته کله غسل کې نو اول به لاس ووینځې، کپړې دې ایستې دي غسل خانه کې، اول به لاس ووینځې، لاس وینځلو نه پس به استنجا وکړې، وړاندې وروسته دواړه. دا استنجا به په هغه وخت کې کې چې کله تا واړه بول یا لوی بول کړي وي یا دواړه، او دا به هغه وخت کې چې دې نه کړي هم به دا استنجا کوي، ځکه چې دا استنجا چې دې نه کړي نو دا دې دپاره ده چې کله ته ودرېږې په ځان باندې وباړې نو هسې نه چې هغه ځای اوچ پاتې شي، نو چې استنجا دې وکړه نو کم از کم هغه ځای ته اوبه ورسېدې. بیا د هغې نه پس خوله کې اوبه اچول دي، غړغړې کول دي 3 ځله، بیا پوزه کې اوبه اچول دي، په بر راښکل دي، او بیا نور اودس چې څنګه دی خپې وینځلو پورې دا به وکړې، بیا به 3 ځله په بدن باندې اوبه واچي.